بالکل مکمل لیونی شوي دي، بس راغپي او په ملا پسې خبرې، راغپي او په ملا پسې خبرې، بل څه کار یې نشته دی. بل یو تریخ حقیقت درته وایم، قسم په بالله چې څومره هم دا یوتیان ما وکتل د مولانا فضلالرحمن خلاف دي او د عمران سپورټران دي. زه د عمران خلاف خبره نه کوم، زه صرف دا خبره کوم چې د علماو خلاف کم خلک دي. په دې بیکګراوند ما چې کړی چې دا کم ټامیان سټایل کې دي که نه، دا ټامیان غوندې کې چې دې پسې ما تفتیش کړی د دې بیکګراوند مکمل زیرو دی، مکمل خراب دی. د سکول بیکګراوند یې وګورئ، بیا یې دغه شانتې د هلکوالۍ بیکګراوند وګورئ، د هغه د مور او پلار بیکګراوند یې وګورئ، ټول بیکګراوند یې بیګاوړ دی. او هغه نن راپاسي او په ملا پسې خبرې کوي. شرمېدلو. دا ډېر یوتیان وایي چې موږ علما منو خو مولانا فضل الرحمن نه منو. د دې مثال داسې دی لکه یو پلار دی او 5 بچي دي او دا په یو کور کې ښه په اتفاق سره اوسېږي او په خپله کې سره ښه مینه محبت دی، او یو سړی د بچو ته راشي او ورته وایي چې یاره ستاسو دا پلار موږ نه منو او تاسو منو، نو دا بچي به دا خبره اکسپټ کړي؟ هېڅ چرې نه. هغه به ورته الټه غوسه شي چې میلو بچیا چې ته زموږ پلار نه منې، خو داسې شوه لکه ته موږ نه منې، نو هغې به سره خپله کې خلاف شي. نو دا نن سبا یوتیان هم دا خبره کوي موږ علما منو خو مولانا فضل الرحمن نه منو، او اصل کې دغه علماو مولانا فضل الرحمن خپل قائد منلی دی او مولانا فضل الرحمن خپل استاذ تیر شوی دی، او د استاذ درجه په قرآن کې الله پاک د پلار درجه ورکړې ده. نو چې یو سړی بچي مني او پلار یې نه مني، دا داسې شوه لکه بچي هم نه مني. کم یو سړی دا دعوه کوي چې یاره زه علما منم خو مولانا فضل الرحمن نه منم، د دې دا دعوه مسترد کیږي ځکه چې هغه د هغې قاید، د هغې پلار، د هغې مشر هغه مولانا فضل الرحمن دی. نو بیا دې دا خبره په جیب کې واپس کیږدي. بیا د دې مطلب دا دی چې دوی یو عالم هم نه مني، او چې یو عالم هم نه مني د دا مونځ د چا نه زده کو، د دا جنازې مونځ د چا نه زده کو، د په دا چې پیدا کېدو دا غوږ کې ورته اذان چا کړی دی، دا نکاح وله چا تړلې ده، دا هر څه د مسلمانۍ چې زده کړې ده د دغه علماو د برکته زده کړې ده. او دا نن چې په جومات کې مونځونه ښه په ازادۍ سره کوي، دا د دغه علماو برکت دی. خو دې سوچ عقل نه لري، د دې باوجود دې ځکه داسې خبرې